محترمو زه نن تاسو ته یو وظیفه ښایم او ډېره زیاته کارآمد او ډېره زیاته بهترین او زر اثر کوونکې وظیفه ده. په میاشت کې دا وظیفه صرف یوه شپه کول دي او صرف 3 پیرې محترمو دا وظیفه کول دي. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي او د یوې شپې وظیفې سره به الله پاک تاسو مالداره کړي، ستاسو عمر کې برکت واچي، عمر بدل سوا کی او دغه رنګې دراز عمر بدل کې رزق او مال او دولت څومره تکالیف دي مشکلات دا ټول به الله پاک ختم کی. صرف یوه شپه دا وظیفه تاسو کوئ انشاءالله العزیز بیا به تاسو ټول عمر دعاګانې کوئ، دومره به تاسو مالداره شئ چې بل چاله به رزق ورکوئ، بل چاله پیسې ورکوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده، ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته برکت والا وظیفه ده. صرف یوه شپه وظیفه ده او تقریبا په دې باندې 15 منټ یا 10 منټه به لګي. صرف یو وظیفه تاسو کوي او یو پیره وکړئ محترم، او انشاءالله العزیز پوره ژوند کې به تاسو بیا دعاګانې کوئ. د دې وظیفې چې څومره خاصیتونه دي، څومره چې حواس دي، هغې باره کې لیکي چې انسان ته الله پاک رزق دا ډیر زیات ورکي. دویمه خبر دا چې الله پاک د انسان عمر دا به دراز کې ډیر زیات عمر به الله پاک د انسان لور کی، د خوشاله ژوند بول ورکی، په ژوند باندې مستمانه کیږي نه، په ژوند باندې به خوشاليږي. څومره مصیبتونه دي، څومره تکالیف دي، دا به الله پاک ختم کی. څومره حاجات دي، ټول حاجتونه دا به الله پاک دا پوره کی. خوش چاره پاره هغه سړی خوش قسمت لري چې دا وظیفه وکړي. صرف یو وظیفه ده او یاد ساتئ محترمو چې دا به کله کوو. تاسو به حساب کتاب وجنګوئ اسلامي چې کوم تاریخونه دي. نو د اسلامي میاشتې 15 تاریخ چې کوم دی، نو چې کله 14 ورځې برابر شي او دغه رنګې 14مه ورځ د پوره شوله او د 15مې شپه چې کومه ده، نو په دې باندې محترمو 3 پیرې صرف سورت یاسین ویل دي، خو لیکن د هغې لږه طریقه ده او هغه طریقه زه مکمل تفصیل تاسو ته په دې ویډیو کې دا وایم. طریقه دا چې کله 15مه شپه شي نو تاسو به ویده شئ، چارندان کې به ویده شئ. ویده شوئ ځان ته موبایل په ټایم کوئ یا دغه رنګې کور کې اکثر څوک وي نه ویده کېږي، ناوخته پورې وي، هغوی ته به ووایي چې تاسو راپاڅئ. نو چې 12 بجې 1 بجه بیا به راپاڅېدئ، بیا به چاردام وکړئ او 2 رکعته صلات حاجت مونځ به وکړئ. بیا به د هغې نه بعد سورت یاسین دا به راواړئ، خو د هغې نه مخکې به 14 پیرې درود شریف وي. چې کله 14 پیرې درود شریف ویلي، بیا به د هغې نه بعد یو پیره سورت یاسین وی، خو د هغې نه مخکې به دا وي یا الله پاکه زما عمر دا ډیر زیات کې، زما عمر کې برکت واچي، د خوشحالۍ ژوند راکړي راله. نو سورت یاسین مې یو پیره ختم شو، بیا به رسره کې چې رسره دکو، نو بیا به دا دعا وکړي یا الله پاکه مصیبتونه تکلیفونه هر څه ختم کې او یا الله پاکه څومره حاجات زما دي دا پوره کې. نو سورت یاسین دا به شروع کی او چې کله سورت یاسین ختم شي بیا به د هغې نه بعد په 3م ځل باندې د سره کې او دا دعا وکړي یا الله پاکه مال او دولت ډیر زیات بې انتها راکړه، عزت راله راکړه، شهرت راکړه، دومره پیسې راکړه چې بل چاله ورکړمه، دومره پیسې راکړه چې خلکه زما په مال او دولت او هر څه باندې دغه رنګې هر څوک ته خوراک کولی شي. نو دغه رنګې محترمو چې څومره سوالات ستاسو د مال دولت دنیا حوالې سره وي، دغه سوالات دا وکړه. بیا د 3 پیره باندې سورت یاسین دا ختم کا او بیا د هغې نه بعد بیا لاسونه اوچت کا، الله پاک حمد و ثنا وکړه او دعا وکړه. اے پروردگار د ځمکې د اسمانونو مالک دی،
ریوان جهان مالک دی زتا پیدا کړی من دنیا کې ټول خلق تا پیدا کړی دي انس او جن ملک او پرشتي ار ستا پیدا کړی یا الله پاک دې ټول خلق ته رزق ورکې مال امرا کی او بے انتہا راکې جهت نه گنا الله پاک عزت ورکون کې ته ذلت ورکون کې ته دغه رنگي علم ورکون کې ته عمر ورکون کې ته دا هر سامان راکې نو بلې ترتیب باندې پاجزۍ سره سوال وکړي او بیا دغه نه بعد سوال لسپره درود شریف وایي ان شاء الله العزیز ان شاء الله تاسو وظیفه ختم کړی نوي الله پاک بس تاسو د رزق تنظیم په خطر کې سره وکړي یاد ساته محترم چې دا هو د ویش په عمل شو بیا جکل اور پسې بیا راضی اسلامی تاریخ بیا چې راضی بن زلسم بیا را وظیفه وکړي بس سره په یو شپه وظیفه کوي بیا تماشا کوي الله پاک بس زمنګ استاد حالات ډیر زیات بهتر کی الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته